نن سپیکر صاحب ډیر زیات مهم ټاپک دی، یو برننګ ایشو ده. د خپل دی سپیچ نه وړاندې زه د حکومت ته یو شعر ډالۍ کومه. وایي ستا د جنت په تمه تمه چې مري د هغه وږو په سلګو مې قسم، په دې دوزخ کې نور نشم لیدی ستا د رضوان په منارو مې قسم. یا خو د ځمکې په دې اړته سینه ماته خپل ژوند زما جنت راکا، یا د نهر دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې ستا دا وږې ستا په خوند ماړه کم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کم. سپیکر صاحب زما په خیال چې دا کم ایشو زمونږ اپوزیشن ممبرانو راوچته کړې ده، نو تاسو د دې د سنجیدګۍ اندازه د حکومت د دې بینچونو نه تاسو وګورئ. په کار خو دا ده چې دا یو داسې برننګ ایشو ده چې دا د اپوزیشن حوالې سره نه بلکې دا د عوامو یو داسې ایشو ده چې نن تاسو وګورئ چې که د هر طبقې کس دی، که هغه مونږ د تاجر خبره کوو، که هغه مونږ د مزدور خبره کوو، که هغه مونږ د تعلیم یافته د سرکاري نوکر خبره کوو، که هغه مونږ د ځوانانو خبره کوو سوري که هغه مونږ د زنانو خبره کوو، نو تاسو وګورئ چې هره طبقه چې د هغه په احتجاج ده. د دې ګرانۍ خلاف زه په دې نه پوهېږم چې یو داسې ایشو چې په کور کې د انسان بنیادي ضرورت او هغه ضرورت چې د هغې نه بغیر زما په خیال ژوند چې دی نیمګړی نه بلکې ناممکنه دی، د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه کول ډېر ګران کار دی. او بیا تاسو وګورئ چې که موږ د حکومت پالیسي وګورو، د حکومت ویژن خبره موږ وکړو، نو د روزانه په بنیاد چې کومه اضافه کیږي. اوس مونږ خو به دا کته چې کله به بجټ راتلو، په بجټ کې به مونږ کته چې دا دومره ګراني شو، دومره پرسنټیج سیوا شو، خو دا چې روزانه سحر پاسي زموږ عوام نو ګوري چې په پټرول کې دومره اضافه شوې ده، په چینو کې دومره اضافه شوې ده، په دالونو کې پوړو کې دومره اضافه شوې ده. اوس یو مزدور سپیکر صاحب چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه په مزدورۍ کې تاسو اضافه نه ده کړې. که یو سرکاري نوکر چې د نوکري کوي د هغه په تنخواه کې ته اضافه نه کوې، که یو تاجر چې دی یا یو صنعتکار چې دی هغه کوم کاروبار کوي په هغې کې ته هغه ته څه فایده یا د هغه چې کوم انکم دی په هغې کې څه سیوا شوي نه دي. بیا تاسو وګورئ چې تاسو په کوم بنیاد باندې تاسو دې ته وګورئ چې که عوامي خلک وي، جمهوري خلک وي، او کله یو حکومت راځي نو په خپل منشور کې د هغه چې کوم پوینټس وي نو هغه عوامي وي چې زه به د عوامو دپاره ریلیف ورکوم. اوس تاسو وګورئ چې د عوامو ریلیف خبره به موږ نه کوو، هغه غریب انسان د هغه به خبره موږ څه وکړو چې یو غریب چې دی هغه خو تاسو وګورئ روزانه تاسو میډیا وګورئ، روزانه تاسو اخبارونه اوچت کې، روزانه تاسو سوشل میډیا وګورئ چې زمونږ غریب چې کوم خلک دی هغوی خو دومره بېوسه شو چې هغوی خو خودکشیانو باندې مجبور شو، هغوی خپل بچي وږي تږي نشي لیدی، هغوی بچو له زهر ورکولو باندې مجبور شو. زمونږ هغه میډل کلاس چې د سپینې جامې خلک وو، هغه د سپینې جامې خلک چې دي هغه دومره مجبور شو چې هغه خیراتونو باندې مجبور شو. دغه میډل کلاس تاسو وګورئ چې هغه خو ټوله ورځ په دې سوچ کې چې د بجلی بل به څنګه ورکوم، د ګیس بل به څنګه ورکوم، پټرول به څنګه پوره کوم، د خپلو بچو تعلیم به څنګه کوم. بیا که موږ د اپر کلاس خبرو وکړو، که هغه صنعتکار او تاجر خبرو وکړو، تاسو وګورئ چې هغه هم د روزانه په بنیاد احتجاج دی. ډېره د افسوس خبره دا ده چې که د صحت حوالې سره موږ خبرې وکړو، دا هغه بنیادي ایشوز دي چې په دې هم حکومت سنجیده نه دی، په دې هم حکومت اوسه پورې کلیر نه دی چې په هر څه باندې به کمپرومایز وشي. په هیل باندې به زموږ خلک، هغه خلک چې د هغه په کور کې بچی ناجوړه دی، هغه خلک چې د هغوی مور پلار په هسپتالونو کې دي، هغه خلک چې نن تاسو وګورئ چې د ډینګي وبا راغلې ده، د کووډ آلریډي یو وبا راغلې ده، په داسې حالاتو کې په هیلث باندې هیڅ کمپرومایز نه کوي. خو تاسو وګورئ چې که نن ته یو ګولې د پنډال ګولې ته نن په 100 روپۍ لي، نو په سبا به هغه ته په 40 روپۍ لي، په بله ورځ به هغه ته په 80 روپۍ لي. اوس دا فریاد زموږ خلک چا ته وکړي؟ په احتجاجونو باندې په دې صوبه کې په ګوټ ګوټ کې تاسو وګورئ چې د سیاسي ګوندونو احتجاج کې عام خلک راځي، عام تاجر، عام دکاندار، عام مزدور چې دی هغه راځي، هغه جاړي او هغه فریاد کوي. تاسو ته زما دا خواست دی چې دا یو داسې ایشو ده چې په کار دا دی چې تاسو په دې باندې سیریس سوچ وکړئ. د قرضو حالات تاسو وګورئ چې کومې قرضې لګیا دي علي، اوس قرضه که ته د دې دپاره علي چې ته یو میګا پروجیکټ شروع کړي، اوس قرضه که د دې دپاره علي چې ته د عوام دپاره په هغې کې څه ریلیف وي، یا قرضه د دې دپاره علي چې په هغې کې ته ډیمز وکړي، نو هغه به موږ ویلی شو چې یاره څه فایده ده.
خو که ته خپل بجټ خسارې دپاره کې بل د ټولو نه مهمه خبره دا ده جي چې قرضې تاسو اړې تاسو دې ته مو ګورئ چې زمونږ پروونشل اټونومي خبره مونږ کوو 18 امنډمنټ کې چې کوم ډپارټمنټ ستا ډیولټ شوي دي هغه دوباره په فیډرل کې هغه موجود دي اوس د هغې تاسو اخراجات وګورئ تاسو وګورئ چې اوورال زموږ څومره بجټ په هغې باندې ضایع کېږي اوس په کار خو دا دی چې کوم ډپارټمنټ ډیوول دي هغه د صوبې کار دی نو هغې کې چې کوم ریس ډپارټمنټ دی هغه فیډرل ځان سره ایښي دي اوس دا ټولې اضافي خرچې غیر ترقیاتي بجټ تاسو وګورئ اوس دا که تاسو کم کړي نو زما په خیال تاسو بیا سوچ کولی شي چې دا دومره قرضې مونږ په کم بنیاد باندې لو زما خواست به د حکومت ته دی چې زموږ عوام چې دي هغه ډېر زیات مجبوره دي زموږ خلک چې دي هغه دې حد ته ورسېده چې موږ خلک که تاسو اوس هم په دې سوچ نه کوئ ځکه چې د تېرو اتو کالونو تاسو په دې صوبه باندې مسلط یې تېرو اتو کالو کې تاسو د دې عوامو حکومت چې کوم دی تاسو وګورئ कोरम की निशानदेही इन्होंने फिर कर दी। अच्छा, इनके साथ हमेशा मजाक करना चाहिए, तभी खुश रहेंगे। हम कल भी उन्होंने इस तरह किया पोजीशन है और आज भी। 2 मिनट के लिए घंटियां बजाएं। अपोजिशन एक चीज़ पे बात करना चाह रही है, अफसोस मुझे हो रहा है, और अपोजिशन ही इसको कल भी शगुफ्ता मलिक साहिबा कर रही थी और आज भी। عوامو مسلې چې دی د اسمبلی ته وروړي اوس زه په دې نه پوهېږم چې کله دوی سره موږ ریزنینګ شروع کړو نو هم دوی خفه کېږي چې کله موږ دا خبره وکړو چې او دا سوال چې دی دا ډپارټمنټ موږ اپریشیټ کړو نو هم دوی ته سکون نه میلاویږي زه دا خبره کول غواړم چې کومه خبره دلته کې کامران پکار دی چې اوس ناست وی چې یو خبره وکړي نو بیا پکار دی چې ناست وی دی چې کومه خبره وکړي چې دا دومره ډیټیل چې دی دا دوی څنګه وویلو ما سره چې کوم ډیټیل دلته ماله ډپارټمنټ راکړی دی نو دا ما بېګا 3 بجو پورې سټډي کړی دی او په دې کې سپیکر صاحب چې څومره تاسو ته ما الریډي وی چې ما په دې کې څومره زیات ډیټیلز وکتل نو په هغې کې داسې انفارمیشن و چې هغې کې څه میسنګ و په هغې کې اوور ایج کسان هم دي په هغې کې داسې کسان هم شته چې د هغې ما ته مکمل ډیټیل کاغه د ډومیسایل خبر وکړم که اسناد خبر نه دي میلاو ما ځکه دی ته د وایي چې اوورال ډپارټمنټ کافي ما ته انفارمیشن راکړي دي نو زه اپریشیټ کوم زه ستاینه کوم خو کامران چونکې نوی منسټر شوی دی ډېر زیات جذباتي دی او اسمبلی کې د ممبر سره خبرو طریقې باندې زما په خیال هغه شان نه رسي بله خبره دی دا وکړه چې دا دومره ډیټیل ممبران ولې غواړي اوس زه یو خبره کوم چې کامران اوس په اجنډا باندې تاسو خبره جی آیټم نمبر 12 ډسکشن آن adjournment motion number 354 355 356 363 364 365 368 369 and 370 moved by Mr. Inayatullah Khan, Mr. Sirajuddin, Ms. Humaira Khatoon, Ms. Naima Kishwar, Ms. Shagufta Malik, Mr. Ikhtiar Wali Khan, Ms. Rehana Ismail and Mr. Akram Khan Durrani will continue. Ms. Shagufta Malik, MPA.